بدبخته کبابي تا ته پته نه ده چې دا څوک دی؟ دا چیت خان دی، چیت خان د شاه خان رور دی. که شاه خان ته دا پته ولګېده چې ته موږ نه پیسې غواړې نو نه به دې بري او نه به دې برکتي. معافي غواړم حاجي، ما ته پته نه وه چې دا شاه خان رور دی. که نور خورې نوره مو خورې بس ځئ. مهرباني مهرباني. السلام علیکم مور بیبی. السلام علیکم مور بیبی. راغلی بچو. فصل څنګه؟ فصل ښه دی مور بیبي. زمیره هم ډېره غواړي. خو څه؟ مور بیبي دراصل ځمکه ډېره ده او زمیره یې یوازې دی. زما په خیال دی یو بل زمیندار بندوبست کول غواړي. نه ځمکې مه شاړوې. زمیرې چې څومره سمبالولی شي هغه هغه ته پرېږدئ او د نورې ځمکې دپاره بل زمیندار وګورئ. همداسې به کوم مور بیبي، خو چې چېرته ښه زمیندار میلاو شي. مور بیبي هغه بختور نه ښکاري. بختور د خپل واک اختیاره دی، بهر به وي خپلو دوستانو سره. مور بیبي دا بختور له کنټرول کا هسې نه چې ستاسو بې ځایه مینه هغه خراب کړي. سالاره تا ته پته ده چې زه په خپلو کارونو کې د چا مداخلت نشم برداشت کولی.
زما د ژوند خپل څه اصول دي او دغه اصول نه د چا په مشورو ماتېدی شي او نه ختمېدی شي. چې په سترګو کې مسکۍ شګولې زه دې د دې مینې بلا واخلم. بختوره ته چېرته تللی وې؟ زه خو درپسې په ګرځېدو ستړې شومه. خاطر زه د تا نه چا وړی یم. وار به دې راشي که لږ وار دې وکړو. نن دې جوړه زما خرابه ده. زما په خیال نن دې خوراک ډېر کړی دی. خوراک که خوراکونه کباب مې خوړلی دي کباب. وایي ته زهر دې شه ما له دې رونړو. ته خو هم ښار ته تللی وې که نه؟ مامي او بابي له دې جوړې راوړې او ما له دې د نسوارو یو ډبې هم راونړو. که تا ډبې راوړې وې نو وایي شروع کړي به مې و که نه. وایي مورې ولې څه چلو شو؟ خېټه کې مې درد دی زه لږ کور ته ځمه ښه. خو کور ته څه راځې؟ خو دې پټي کې کښېنه که نه. که بیا راغی نو ایسار یې کړي او ټول حساب کتاب ورسره وکړي. وای وای مورې مړ شومه. وای مورې وای 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 مورې مړه خېټه کې مې درد دی. هغه ګولې کبابي نه دی په کبابو کې راته اشا اچولي وو. ګولې کبابي؟ او نه نه ګولې کبابي. دې را روان کا نوره خبرې به ګولې کبابي سره کوو. خیر مې کې څوک دې دا کوي کباب دا څه کې خان ما څه کړي دي؟ تا زما ورور بختور ته په کبابو کې څه اچولي دي؟ نه خان ما خو ورته زهر نه دی اچولي. دا خو ټول خلک دلته راځي او خوري. نو بیا د هغه په ګېډه کې دړ ولې دی؟ دړ خو یې ځکه دی چې دړی کباب او 12 روټۍ خوړلې دي. پیسې درکړي؟ نه که نه خان ستا نوم یې راته واخیستو نو پیسې مې ترې وانه غستې. شلاله پیسو وکړو پیسې ولې ورکوه بیا راځه. بجې او دا واخله او بقیه چې پاتې شي نو چولې پې فروټ واخله. په شرمونو به شرمونو. رڼا لورې جی بابا ته څه کوې بچی دلته پرېږده دا چیلوګی دننه لړه شه غنم پاک کړه. ډېره ښه ده بابا. خان په خیر راغلی. راځه راځه کښېنه. ناستې له نه یم راغلی د خپلې خبرې جواب له راغلی یم. د کومې خبرې جواب له خان؟ تا ته ما سوال جواب نو کړی چې لور به دې مونږ کره کار نه رولیږي. ستاسو خبره په ګل بدله. مونږ پلار په نیکه ستاسو خدمتونه کړي دي خو څه بس سبا نه به دې لور مونږ کره کار کوي. خان مجبوري مې ده. زما په کور کې هم د رڼا نه بغیر بل هېڅوک نشته. د رڼا نه بغیر به زه څه کوم؟ دا ستا مسله ده. ما درته خپله فیصله واوروله او زما د فیصلې نه انکار زه خپل خلاف جنګ ګڼم. نور ته ښه پوهېږي. بابا دا خان دومره ضد موږ سره ولې کوي؟ خان د خپلې خانې په نشه مست دی بچې. خو ده ته جوړ دا علم نشته
چې د غریب خودداري څوک په خودسرۍ نشي اخیستی. دی خود سره شوی دی مور بیبي. تاسو ته خو ما ویلي وو که نه چې دی پوهېږه. ګوره مورې څومره بې پښتو کار یې کړی دی. کبابي نه دی هلې پیسې هم نه یې ورکړې. واه ما خو ورکولې خو هغه نه اخیستې مور بیبي. تا به ورته زموږ نومونه اخیستي ځکه به یې درنه پیسې نه اخیستي. نه یاره ستاسو نامې مې ورته نه وې اخیستې. زما خپله دومره نامه ده چې خلک رانه یېرېږي. ګوره بختوره بچي په سپکو عادتونو باندې بنده سپک ښکاري. زه خو شکر دی دروند یم او درانه کارونه کوم. زه بچو مزې کوه او د مور بیبي په سر مزې کوه. خو لږ په خیال باندې ګرځه هسې نه چې سبا دې څوک اخوا دېخوا کي نو بیا به لا تام ګټو. دا وګوره مور بیبي دې سالاري ته. بس کا لکه زما د نیازبین مه تنګوې. زه تاسو پاسې ځئ شابې چې دې لږ ارام وکړي. خدا شه بچه. عزیزو یار چیز خان آرام فرمائے. عزیزو آقا خیلی ستا رونه دي او ټیک وایي که نه زه ودې شم شابه. ثمرګله تا د قادر خان د حکم نه انکار کړی دی بغاوت دې کړی دی اوس ګرځه در په در خاورې په سر. خان خفه په دې نیم چې بې کوره شوم بې دره شوم خو خفه په دې به چې زما مجبوری له تاسو د بغاوت نوم ورکو خو زه ام ستاسو خوښه خو خان دومره اجازت راکړه چې خپله کډه ځان سره یوسم. نه بلکل نه د خان لاله حکم دی چې 2 خپې د دې کور او د دې کلي وباسم. شکر وباسه چې بې لاسه او بې خپو دې وباسو. نومونه هم دومره لوی او زړونه هم دومره واړه. واه خان واه. ثمرګله اوس هم وخت شته د قادر خان نه معافي غواړه او دا خپله لور دې مونږ کره کار له ورېږه هر څه به ټیک شي. نه خان نه ما ته د خپل حیثیت اندازه وشوه. د خدای تعالی ځمکه ډېره لویه ده او چې هغه پیدا کړي یو هغه هم بندوبست کوي. زما تاسو سره نوره ګزاره ډېره ګرانه ده. زه بوډا خره دې ونخله. چېرته ځې؟ مه کوه ما سره خبرې زړه مې درنه خفه دی. و د ظالم لورې په غوسه کې خو نور هم ښایسته ښکارې ها؟ ډېر هوښیار یې د خبرو چل خو دې څوک تا نه زده کړي. نن در سره نه پخلا کېږم نه پخلا کېږم. ها نو جګړې ته دې موډ دی او خو زما جګړې ته بلکل موډ نشته. دا دې درنه لاړم. بلوشي زه درنه ځم ښه انشاءالله زما خیال بیا څه کار راپېښ شو. ځه ځه ورځه کور کې د مور بیبي نه نه خلاصېږي او په بهر باندې انشاءالله لاله و د ظالم لورې ستا سره خو بیا میلاوېدی شمه لالا به رانه خفه شي. سالاره یا سالاره چېرته یې لکه؟ شاه لالا خیر خو دی؟ جی شاه لالا یله کاله ته کوم خوا غیب شوی نیکبخته هغه خوا فصل دو کتو. او لالا فصل مې وکتو بلکل تیار دی. ای لالا زه خو یم چې زر تر زر یې سنبال کو کور ته ورسو خراب رانه نه شي. څه
وظالما فصل خو 2 هفتې مخکې مونږ کرلی دی او بیا تیار هم شو دا څنګه فصل دی یاره لالا یاره والله ملاریا ډېر روان شوی اورې لالا پرده شکله السلام علیکم خان. وعلیکم سلام. خیر شه سمرګل کاکا چرته روان یې؟ خان د بې کوره بنده د منزل هېڅ پته نه لګي. د بې کوره بنده ته خو د برکلي قادر خان سره وې که نه؟ او جی وم خو نن نه یم. ولې؟ خان هغې وې چې لور د مونږ کره کار له رالېږه. زه پخپله یوه زرې سړی یم. ما د هغې نه انکار وکړو نو 202 خپې راوشړلو. دا خو ښه ونه شو. خو خیر صبرګل کاکا که خفه کېږې نه نو موږ تاسې هم د یو زمیندار ضرورت دی. زموږ پټي به سنبال کړې ها زموږ یو کور هم خالي دی بس راځئ هم هلته اوسئ او خورئ او څښئ. خان جي الله دې عمر ډېر کا. دا احسان دې راباندې وکړو خو ستا دا احسان به زه تر عمره هېر نه کړم. ټول عمر به درته دواګانې کوم. او ثمرګل کاکا په دې کې د احسان څه خبره ده؟ دا څه وکړئ چې تاسو راځئ زه تاسو ته کور ښیم او نوره خبره به سره زما مشر وپېژنئ شاه خان ادنګ اب یې درسره وکړئ راځئ راځه لورې راځه الله مهربانه شه. ډېره ښه ده بیبي زه ورځمه. السلام علیکم مورې. وعلیکم سلام. یجنې ته چېرته تللی وې؟ ورور دې سم پوښتنه کوله. مورې ته سمینې دې ګرځېدلو ما ته سمینې د کوره نشي باندې کېدی. ورشه تا بروسه روټۍ تیاره کړه حجرې ته به روټۍ وباسي. ډېره ښه ده مورې. مورې ثمرګل مې دلې د کوره وښکو. ښه دې وکړه زویه ثمرګل خو راته سمه د لور نه خانخېله جوړه کړې وه. مازغه به یې پځې شي. ته ګوره چې اوس په مینتونو زموږ خپو له راځي او که نه. ها بچې همداسې خلک همداسې ټیک کېږي. مورې په روټۍ باندې تعدي وکړه زه حجرې ته ځم. ښه ده زویه. مورې خان لالا دا ډېر بد وکړل. ثمرګل کاکا لور رڼا خو زما ډېره ښه ملګرې وه. د مشرانو په کارونو کې ګوتې مه وه. رڼا د یو مزدور کار لور وه او خوبونه یې د خانې لیده. ویم په خوبونو نه په ویښې به لوړېږي په ویښه د الله پاک د قدرتونو نظار شم. هسې غونځاخې پیدا کړې زما نه دې یو دوه خطا کړي نه دې بر شته او نه دې برکت شته. دا وګوره دا څه شی شو. طبیب جانه په ما ګرانه دا بر او برکت رانه ته را پیدا کړه که نه. ولږه کوشش کوم دې نمبر نه پس. دیر خلاصه و تباه شي په دې بر او برکت باندې لاسونه دې رانه وویسته. بی برکته بیا به لوړېږي څنګه؟ که زما منې که نه نو هغه مخامخ پټو ته ورځه او ورزش پکې شروع کوه. زه د خیره ستا دشمنان شي دا خو مې ورزش کولو مړې. دا څنګه ورزش دی؟ ته خو په ځمکه لکه د کب غوندې لغړې دي. دومره نادانه نه په هر څه ښه پوهېږي چې زه دا ورزش د چا دپاره کوم. دا خبرې پرېږده. ما اورېدلې چې ته د سوات بحرین ته ځې. او خو اوس نه ځم. ولې؟ بحرین کې به ستا نه بغیر څه وکړم؟ نو ګینې ته رښتیا زما د وجې نه ځې؟ او بالکل رښتیا دي. اور چې ستا د شونډو پکې نه وي نو
هسې د بحرین سیندونه سکړې شو. ولې به یې نه درکولې؟ خانو چې ستا نوم مې ورته واغشتو نو یقین وساته چې په 2 منټو کې دنه دنه ټولې پیسې را واپس کړو. خلکو ته پته ده چې قادر جنگ په بیه اخلي. زما مخې له چې څوک راځي نو هغه له دا تیومره طاقت او د زمري په شان زړه پکار دی. زړه که څنګه سر بلنده او لالا ولې نه بالکل دې ټکي ویلي. السلام علیکم خان لالا. وعلیکم سلام. لکه جانیا دا مخ ته ولې راز وړاندې دی؟ خیر خو دی که نه؟ خیر نه دی خان لالا. دا د پوري کلي شاه خان نه دی. ثمرګل یې ځمکه هم ورکړه او مین یې هم ورکړه. شاه خان خو زما د خوی بوی نه خبر دی نو هغه زما اوښکې شوی زمیندار څنګه وساتلو؟ ثمرګل جادوګر دی زه به یې پکړي که نه؟ ما ته خو د ثمرګل لور جادوګره ښکاري خان لالا. ثمرګل چې په کومه لور نازیږي همدغه لور به ولې د ژوند ناسور کم ناسور. زما نوم قادر خان دی. قادر خان زما نوم بختور عرف چیت خان دی. هله وله داسې دي. په دې مالک ناب کا اوې ډېر ژر به که خیري د شالالان هم زما ونه لوړه شي. د چینار ونه درته جوړه نه شي چې بیا درته په کدوره سره ډوبۍ غورځېږي. ته دا پرېږده او مالک ناب کا شابه. په دې کو یار دې ډوبۍ نه به یې ناب واخلم نو دې ودرېږم. یا لکه دا خو ته د خپل ناب نوم پېنځین چې کوم شی ها؟ ته دا مال راکړه ته ودرېږه زه خپل معجوني جدید خورمه. یلکه دا څه لپاره دي؟ شالاله دا د لوړېدو دوایي ده. بختوره بچي ته هم دغه شان شهزاده یې په دې دوایانو باندې ځان مه خرابوه. مورې و زما خوږې مورې ته نه پوهېږې دا ډېره قیمتي دوایي ده. وای هغه زما دوایي څه شوه؟ پیریانو یوړه. زما په خیال په پیریانو کې هم ستا په شان څوک چې شته هغه موجوده کړي. راکړه زما دوایي شابه تا سره ده. یار زما سره دې شته که نه؟ زه درته وایم راکړه شابه دوایي. یاره داسې کومه دا ځل ستا دوایي زه خورم ښه ټوله عمر درته. مور بیبي ده ته وایي چې دا دوایي راکړې ګنې دا ځان پالسي کومه. شابه راکړه ګنې ځان پالسي کومه. سالاره بچي مې تنګوه دا دوی به له ورکړه. ښه مور بیبي چې تاسو وایې دا دوایي دې والې ځه او دواړه دې خورا شي بچي. ښه اوس لږ ارام شي او زما خبره وګورئ. حکم ته وګورئ. شاهانه بچي زه نن تا ته هماغه زړه خبره بیا کوم. زه ستا په سر سیره لیدل غواړم. ستاسو حکم په سر سترګو مور بیبي خو زه هم تاسو ته هغه زړه خبره بیا کوم چې زه اول د دې خپلو کشرانو واده کول غواړم نو بیا به خپل واده سره ګورم. خو ته مشر یې بچي زه تا له واده کول غواړم. مور بیبي ما له واده وکړه نو والله چې ځان پالسي کوم. هلکه واده لپاره اوس ځان پالسي کې مړی ستا واده به کوو که خیري او ښه په ډنګ ډونګ به یې کوو. ولې سالاره خیرالی بابا لوی شرانا لوري لوی شه لوري او د قتل د الله کارونه
ځمکه هم راکړه او کور یې هم راکړو لګیا به یو پکې محنت وکړو خپل ولې نه بابا ځکه نه لورې څه دې پخ کړي دي روټۍ راوږیم روټۍ مې پخ کړي دي او ترکاري درته اچوم वाह 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 پکې نه کښې دا دې څه راوړي مور مې روجي پخ کړې وي ما ویل چې تعلم راوړم راځه کېنه که نه نه کینم نه بیا به راشم پرېږده تاسو او دلته ستا څه خیال ثمرګله چې مونږ تا پسې دې کلي ته نشو راتلی قادرې خپل دشمن د اومې ځمکې نه مروباسي خو خان زما خو تاسو سره هېڅ قسم دشمني نشته خو زما در سره شته تا ما ته سپک کتلي او چې څوک قادرې ته سپک وګوري هغه په خپله سپک وي دا لور به د نوس بوزم نه نه خان نه زما مټې که ډېرې م زړې شوې اوس هم پکې د غیرت وینه دومره غورځنګ لري چې د خپل عزت حفاظت کولی شم بوډا د اور دا لمبې به ستا او راستا ډونه د ځان سره لمبه کي ټینګه ځان خوښه لورې بابا بابا سربلنده دا جنۍ بوز هغه خاص کوټې ته او بند یې که زه در پسې درځم یاره ښه ده خانانه دا رشته پر دم بچو دا پټ پټ چرته روانې لالا پټي ته ورځم نه نه پټي نه خو دواړو اوس راوړو پټي کوس سکے درې میا سنډه راغلو ټول فصل خراب کړی دی ای ورځم اسنه چې بیا راغلی هغه سنډه ته خو ما پیزوانه چولې دی وې بل نه خبر کم یو بلا شیشه کړه په هر دوه مدرې مرزم پټو کې ګرځي لالا بلا شیشه کا لاس شي ده خیال کو بچو چرته و دې نخري رانا لالا پار سے پوي گیا جنې څه چلې خیر نه دي شاه خان قادري ثمرګل کاکا مړ کو او رڼا ځان سره بوتله قادرم داسې په پښتو کار نه کوي لالا دا ځل ورته خدای په بدو شوی دی زمون مخې لره
سخرون خو دې نه تا ته جوړې دا پته نشته دی چې پښتنې مرګ قبلې چا سره د عزت سودا نه کوي ستا دا شیطاني ارمان به په ارمان پاتې شي ما چې کوم ارمانم کړی دی هغه پوره شوی دی دا رڼا په نور باندې ووالم سروریا زه دې هسپتال ته رسوم او ته زما انتظار کوه کوم کار چې سربلنده نه کو هغه به زه کوم زه د بدنامۍ داسې داغ به ستا په لمن لګوم چې ټول عمر به نه مري او نه نړېږي راځه پته ولګېده شالاله ټوله علاقه مې پسې چاڼ کړه خو هېڅ پته ونه لګېده پته نشته چې ځمکه وخوړل او که اسمان راو او ګودرې مونږ سره د بر او برکته معلوم کو چېرته دي اوس به زموږ کار نورم آسان شي بیا وخت نه ضایع کوو زه چې ورځو پې راځه ته چېرته ځې ودرېږه تاسو داسې ځئ زما دې خوا کار دی طبیب صاحبه ته غواړم د هر مرض دار وي داسې کار وکړه چې مونږ سره لاړ شه چې بر او برکت دې معلوم شي مخکې شه کمکل مې ډېر لیدلي وو خو ستا په رنګې بېوقوف مې نه و لیدلی ما درته نه ویلي چې جینۍ هغلته کې بنده کوي او تاسو ترې راځئ خو تا پکې لا نورې لوبې شروع کړي د یو جینۍ د لاسه زخمي شوې څومره د شرم خبره ده ټیک دی مخان لالا معمولي شانتې زخم دی ټیک به شي د رڼا دا ګزار خو په ما باندې یو پور دی دا پور به ډېر زر خلاصوم ولې قادرې مړ شوی دی څه چې ته به خپل پور په خپله خلاصې د رڼا کم لاسونه چې په تا اوچت شوي دي په هغه لاسونو به هغه اوس د خلکو نه مخ پټوي خدای دې زر تر زره ما در هغې پورې ورسوي سالاره زه به دوی ډزه کوم او ته پې د شا نه راتاو شه ځه ورځه طبیبه نن دې ډېر غلط کار وکړو د خدای دې بخته چې دې خوا رالې هم د دې ډزو بر شته او برکت یې ډېر زیات دی که نه پروردګار نن ما دې ډزو نه بچ کړي رب العالمینه خدایه پاکه تاسو د هر مرض علاج شته دی خو د دې ډزو پیدا کړي پروردګاره وایي
باندې کېږي او ګولۍ مې نشي موندی. دادا ته دا جنې کور ته ورسوه او زه به دې بدماشانو پسې ورځم. ځه ورته بچي لاړه انجینر راځه. راځه زه ته خو به اوس سره سوم څه تاسو تیار یې لکه؟ او لالا تیار یو خو چېرته؟ رڼا سره مې ملاقات ته زړه شوی دی. زر تر زره ورسره خپل حساب کتاب ختمول غواړم. ځئ چې ځو. سروریا ستا دا ټیټ سر د شکست او ماتې نښه ده. کادرې سر ورکوي خو ماتې نه مني. زر ووایه څه چل دی؟ خان رڼا شاه خان بوتله. رڼا شاه خان بوتله ته ماله په تیښته راغې. د مرګ د یارې تیښته ښه ده تا ته پته نه ده چې کادرې په خپله یو مرګ دی. د یو مرګ نه خو بچ شوې د دې مرګ نه به څنګه بچ کېږي؟ سروریا معاف کا دا خو زموږ مټې دي. خو بې غیرتې مټې کادرې د ځان نه په خپله پرې کوي. خان دې ځل مې معاف کا بیا به داسې نه کوم. د معاف کولو قابل خو نه خو ځه پرېږدم دی. شاه خان تا ته پته نشته کادري سره دشمني کول د اوسپنې نه چې چل دي. تا خو ګزار وکړو اوس زما د ګزار انتظار کوه. انتظار کوه انتظار چې بل سره د برکت هم زیاتېږي. څنګه نو بس غلط کار به نه کې که نه څه چې درته طبیب وایي هماغه به منې. راکوز مې که نه دې راکوزومه غلی شه. څنګه همدغسې وای مړ به شمه. مړ شه که نه ستا په را پرېوتو څه زلزله خو به را نه شي. وای راکوز مې که ظالمه مړ به شمه. و نیکبخته د دنګې ونې دپاره دنګېدو دپاره ما یو ورځ پیشوم دغسې زنګوله او تقریبا 3 ورځې 2 ګنټې او 2 منټه مې زنګوله خبرې هغه 2 ګزه او 6 فوټه لویه شوه. وای نو هغه پیشو مړه شوې وه بیا. ونو ته مړ شه که نه ته مړ شه که نه. د بر برکت دپاره همدغسې به دې زنګومه چې د چینار هومره ونه وکړي. انتظار کوه انتظار. یا الله خیر یا پروردگاره ته خیر وکړې ته مې مړ شي پروردگاره. وچتیا تا دپاره خو ما دا وګوره د مار د چربۍ نه مجربه نسخه جوړه کړې وه. من ته به پرې لوی شي زه به ستا هرونو ته څه جواب ورکوم پاسه که نه. طبیبه ځواني مرګه دا ذکر به تا ما ته مخکې کړی و که نه؟ اوس یې درته نه کوم درته دا ذکر بس. ویم شابه حال راته وایه ګنې ځان پانسي کوم. مکو د خدای نیکبخته د خریړي عمره خو دې ټول سټ دی دا رسۍ به څه وي. ما تا دپاره یو مجربه نسخه لیکلې ده. یقین دې وشه چې برکت یې ډېر دی خو د پیسو بر هم ډېر دی. پیسې به پیدا شي خو ته نسخه ښیه نسخه. ګلابه مشکې ختن به اخیستل غواړي او دا ډېره ګرانه نسخه ده. دومره پیسې به ته د کومه نه راوړې؟ څومره پیسې؟ همدغه
1.5 لک روپۍ به دې لګي نو دې سره خو به زه لوړ شم که نه ویم لوړ که لوړ د شپې چې مشکې خوتن واچې او سهار راپاسې نو د کټ ته به دې خپې اوږدې شوي دومره برکتي نسخه ده او ټیک ده زه دله څه چل کوم زه څه وکړم کله ناکله ډېر ویرېږم ها تم لا یریږي خو د څه نه د بېلتون نه زما په خپلې مینې باور دی سالم بېلتون به مختورن زموږ نه ځي نه د مینې په دې سفر کې به زه هم تا سره څنګ په څنګ ولاړ یم پلوشې زه هو حیران یم چې په دومره لږ ژوند کې خلک دښمنۍ او نفرتونه څنګه کوي د نفرت او دښمنۍ اور خو زموږ د دواړو خاندانونو په منځ کې هم لګېدلی دی سالاره د خدای دپاره کوشش وکړه چې دا اور نور زیات نه شي خو دا اور ستا رونو لګولی دی د دښمنۍ اور هم بنده سیزي او د مینې اور هم وجدونه یې رکوي خو دواړو کې څومره فرق دی د مینې اور وداني ده او د دښمنۍ اور بربادي ده او پلوشې مینه ښکلا ده مینه ژوند دی مینه رڼا ده سالاره زه خو اوس دلته په راتلو مېرېږم که موږ چا داسې ولیدو څونه پیغورونه به راته جوړ شي منم چې تا ته به د ټول کلي پیغور جوړیږي خو د رواج په بغاوت د مینې کور جوړیږي یارانو دا هماغه جینۍ ده چې قادري تختولې وه پته نه لګي چې څه څه به یې ورسره کړي وي ویم قادري خو ډېر خوشقسمته انسان دی کې ځان وژني ها ځان وژنم د دې ژوند نه خو مرخه دی د تهمتونو په دې طوفان کې زما ساه اخیستل هم ګران شوي دي چې چېرته ځم نو خلک راته ګوتې نیسي او خاندي راپورې ویم چې بس دا ځان مې مړ کړي ژوند دومره ارزان نه دی چې ته په جړاګانو په سلګو به ختمي د حالاتو مقابله وکړي نشم کولی کشمالې نشم کولی بس ته نور مې زړه زور وبه شوی دی دې ظالمي دنیا زما ژوند پرهار پرهار کړي زه به د کم زخم خوله ګنډم همت کوه خوري ته ځان ولې یوازې ګڼې زه د سره یم که نه ګوره ته کښېنه زه کوره پورې ځم بیا راځم السلام علیکم خان وعلیکم سلام وعلیکم سلام کشمالې څنګه زه خو ښه یم خان خو رڼا نه ده ښه رڼا ستا ملګرې ده د پلار د مرګ نه پس هغه به یوازې پاتې شوې ده ته پوهېږه که نه زه خو کوشش کوم خان خو د هغې د خبرو نه داسې معلومیږي چې هغه په خپل ژوند باندې ستومانه ده زه یېرېږم چې هغه خپل ځان ته نقصان ونه رسوي ها او ته راځه دسلمې وینې کوینې راجدا شي چې د بڼو سکول راشي تراش اوښکې شنه دا هماغه جینۍ ده قادري تختولې وه پته نه لګي او نصیب خاورې خاور شي ګیرې شي تندې مات شي پتا یې څه څه لیکلي دي نه
لیونی شوې څه هاو زه لیونی شم زه ځان ختمول غواړم نو اخر ولې تر څو به زه د خلکو پیغورونه تر څو به زه مرم او رغېږم د دې ژوند نه خو راله مرګ ښه دی مرګه ګوره د خلکو په خبرو خپل ژوند ولې ختمې د خلکو خولې چا بندي کړې دي زما مرګ به د خلکو خولې بندي کړي نور د ژوند دا تراخه زه یوازې نشم تېرولی ته یوازې نه موږ تا سره یو که نه تر څو به راسره د تشه خولې خبرې زما د ژوند رانه نشي کمولی زه ستا هر پیټې اخیستو ته تیار یم ته به زما پیټې څه واخلې زما تلې عزت ته راواپس کولی شي فکر رڼا ته دوباره درنولی شي د بدنامۍ کومو داغونو چې زما ژوند په عذاب کې کړی د هغې علاج صرف مرګ دی مرګ ستا د بدنامۍ هر داغ به زه نن په خپل غیرت او پښتو باندې ووینځم د نن نه پس ته زما عزت یې خو شاخه دا دنیا به تام معاف نه کړي د غیرت او پښتو کار کې شاه خان دې چا پروا نه کوي زه به تا کور ته بوځم اول به سره نکاح کوم ته چې ځو دا جنې څوک ته شیخانه مور بیبي ستا ډېر ارمان وکړه نه چې زه واده وکړم دا ستا انګور ده رڼا راځه رڼا چې یو قدم هم بل مخکې راوانخلي ته پردې غاړې ګندګي او غلاظت زما د غاړې هار مه جوړوه خو مور بیبي ما دې سره نکاح کړې ده نکاح ماتېدی هم شي زما سر د تنې نه بریدي شي خو دا نکاح نشي ماتېدی که ته د یوې بدنامې جنۍ لپاره ما سره پښتو کې نو بیا زما پښتو دا ده چې ته به دې کور کې نه اوسېږې مور بیبي په ژوند کې ما ستا هر حکم په سر سترګو منلی دی ستا دا فیصله ماته منظوره ده راځه رڼا شاخه ما خو تا ته ویې کړه چې زما خپل لور دا زغون وړی دومره په اسانه نه تېرېږي خو بیا زما دپاره ته خپل کور مه پرېږده کورونه په مینه ودانېږي د انا او خوسترۍ زلزلې داسې کورونه همیشه لپاره روانوي شالاله دا څه کوې لږ سوچ وکړه موږ داسې یوازې پرېږدئ خبردار سالاره که دې دي سارکل تاج بیبي د اصولو په جنګ کې داسې زر زامن بیللی شي خو خپل اصول نشي ماتولی مور بیبي زه هم ستا زوی یم د پښتو غیرت کم سبق چې ما ستا په غېږ کې زده کړی دی هغې کې د خپېمانۍ لفظ نشته یا مینه ده او یا پښتو ده لیونی تل په محبت سمیږي قاضي ته وایه چې په دار نه کېږي شلاله الله مې عزت وکړه د طبیب خو څوک دومره عزت نه کوي لکه تا چې څومره زه په عزت راوستم ته طبیبې او جي طبیب د حق مرزدار دی جي شاه خان ته تازه منځې خولی چې هغه ته د ثمرګل لور بوتله دلته زما یاداشت بالکل کار نه کوي جي خدای شته زما د ذهن بر شته خو برکت بالکل نشته دی جي مرګ دې چېرته لیدلی دی او یو ځل مې لیدلی و
خدای شته ملاقات ته راغلی مې زوزګار نه یم نن به وویني او ملاقات به دې ورسره وکړم پام وایي ما سره د هر مرض د علم شته داسې مجربې نسخې او داسې مجرب کشتې به در باندې وکړو چې ژوند په خوند باندې پوه کړم خو ډز ونه کړي پرېږدم دې خو په یو شرط وایم خدایه ژوند کې مې برکت واچوې وایم خان ما ته ستا یو د پاسه زر شرطونه هم قبول دي کم کار چې تا شاه خان له کړی هغه کار به اوس ته ما لګي او که ټګي برګي دې وکړو وایم څه چې تاسو وایئ هماغسې به کېږي طبیب د کوم مرض دارو دی جي نو بیا غوږ را دې خوا څه سوچونه کوي یې سمونه زما په خیال جوړې ورته رونو مور یادېږي ورونو سره خو مې ملاقات وشي او مور مې ډېره یادېږي زه خو یم ورشه او د مور بیبي نه معافي وغواړه د هغې معافي ستا پرېښودو سره تړلې ده زه هر څه کولی شم رڼا خو تا نه شم پرېښودی ستا دا مینه په ما یو لوی پور دی مینه کې پورونه نه زه ستا په مینه فخر کوم ستا مینه زما په ژوند کې د رڼا یو بله ډیوه ده شاخه د ژوند خواږه خو تا ماله راکوي او زه ویم چې ستا ژوند ټوله مینه مینه کړم ستا د لارې هر زړه په خپل زړه کې مات کړم او د دنیا ټولې خوشحالۍ دې بله درکړم رڼا تا سره واده کول زما یو جذباتي فیصله وه خو چې اوس ستا مینې ته ګورم نو زه په خپله هغه فیصله باندې ستومانه نه یم مینه له مینه پیدا کېږي پر مینه مینه دې کاتل مایم رکھنا داسې خو به ډېره ګرانه شي مور بیبي تاسو ته محسوس وځلې ویلي دي چې ډېر غمونه مه کوئ خاندئ خوشحالېږئ غمونه خو اوس لکه چې زما ته ژوند ملګري دي دومره په اسانه نه ما پرېښودی شي او نه زه پرېښودی شم مورې چې ته دا غمونه نه پرېږدې که نه نو زه به دا دنیا پرېږدمه بیا مه وخانده ګنې دا ځان پانسي کوم دشمنان د پانسي شه بچې زما ته ژوند خوشحالۍ او خندا خو تاسو یې که تاسو خفه کېږئ نه نو شاه لالا ته ستاسو د بیمارۍ وویل شاه لالا خو دې په خپلې دنیا کې خوشحاله دي موږ که سوځو د هغه پیسو مور بیبي داسې خبره نه ده شاه لالا خو تاسو په خپله د کور اوښکی دی سالاره شاه خان مې د کور اوښکی دی خو د زړه نه مې نه وځي څومره زورور دی ظالم چې ځان سره زما صبر او قرار ویوړو زما صبر او قرار ویوړو مور بیبي زه به شاه لالا راولم خامخا به یې راولمه بختوره زما د مینې نه غلطه فایده مه اخله د تجربې شوې فیصلې بوس نه ماتوې مرګ یې د تجربې ساګانو خو ماتولی شي خو د هغې شوې فیصلې نشي بدلېدی فیصلې خو نشو بدلولی خو دلته خو راتلی شو که نه ولې نه دا خو ستاسو خپل کور دی حق خو را باندې ستا و خو مېلمانه دې مونږه کړو السلام علیکم السلام علیکم شاه لالا وعلیکم السلام ولکه دا خو چیت خان راغلی دی کېنه هلکه سالاره تاسو څنګه لار غلطه کړه شاه لالا زموږ خو زړه کېدو چې بابي به ووي خو د مور بیبي خو تاسو ته پته ده که نه سالاره مور بیبي څنګه وه ناجوړه ده زما په خیال تا پسې خفه ده
ها دا دې سوې سالار نه یاره داسې لګیا دی پرونی معمولي غوندې تبه وه لالا اوس بالکل ټیک ده د مور به خیال ساته ګورې ښه هغه جینې دا 2 لکه روپۍ دي لالي دي امانت دی هغه پس راځي بیا به هغه له ورکو ښه دا سنبال کا او بله غټه خبره دا ده پیرونه مې راغلي دي په دې چاو باندې ګزاره نه کېږي په مایزاره څه چرګان مرګان حلال کا چې ډېره موده پس مونږ یو ځای شو چې بېګا له ښه ګپ شپ مونږ ولګو ګورې ډېره ښه ځه یاله کچیتا ته څنګه شوې یار څه اوږد شوې او که نه اوږد شوی مشاداره مړه دروغ مه وایه څلور انچې خو نور هم جد شوی دا خو کشماله ده طبیبه بخت جوړ بیدار شو څوک دې ګډوي او که نه په خپله ګډېږي نه د مینې پیریان مې ګډوي بخت را بیدار شو طبیب جانه او راخواږې مصري زمانه بخت را بیدار شو طبیب جانه دا څه په اوتو بوتو سرې د مینې پاک نوم په دې ګنده خوله مه اخله ویم تا د طبیب مینه نه ده لیدلې که تا د طبیب د مینې برکت ولیدو که نه نو خدای راستي که بیا د دې ځینه لاړه شي او مینه غیرت دی مینه پښتو ده ته په دې خبرو څه پوهېږي زه خو چیت خان پسې راغلم څه شو هغه چیت بیت شو خو دا افلاطون لورې تا خو په مینه کې سبق پیشدي کړې ده ما خو هم لږ د دې مینې په خوند پوهېږه که نه ها په خوند دې پوهېږم واه ماشاءالله ستا د دې ګزار خو برم و برکت مو غرق شي طبیبه غرق شي د هر مرض دارو دې جوړ کړو خو د مینې دارو دې جوړ نه کړو اوس کوشش کوم د مینې دارو به جوړوم وای وای السلام علیکم مابي الله دې مرشه شاله لاره لېږلې ما هغه لالې پیسو پسې راغلی یا پیسې راکړه چې وله یو سم ډېره ښه ته راځه کښېنه او زه له پیسې رالم راځه ته کښېنه دا وخت کښېنه که نه چې اوس که نو بیا ځه نه چې به بیا اوس کړمه شاله لا راته انتظار کوي زه به بیا راشم بیا زر ورځه السلام علیکم وعلیکم السلام دا واخله پیسې دا کوم ځای پوره 2 لکه دي تا 1.5 لاک غوښتې وې او دا 50,000 د چیت خان د اړخ نه ستا انعام خو زر تر زره مشکې خوتن راوړه چې زر لوړ شم واقعي چیت خان چې ته د کمالونو نه ډکې بلکې کمالي ویم د خانه بر دې شته او برکت دې شته دې مار ته دې خیال دی دا دی پاسه بچې پاسه دا وګوره دا چې ما راوړم نو دومره چت یو لکه چینجې او د الله په فضل او د مشک خوتن په برکت دله چې ما هغه نقصه ورکړه اوس دا دی وګوره تا نه لوړ دی بلکې ما نه لوړ دی غاړه دې خوا کړه چې وایي چوم درته نورې خبرې پرېږده خو مشکې خوتن راوړه چې هغه خورم پیسې زه هم نن ورکوم خو دا مشکې خوتن به زه د هندوستان نه راوړم نو وخت خو به خامخا لګي که نه ټیک ده ټیک ده خو زر تر زره دا کار وکړه ښه زه درنه لاړم ویم دا زړه مې نن داسې بې ځایه درزېږي چې د دې پیسو وجه ده او که د مشکې خوتن وجه ده
یجنه بخیر راغلی لوی شي تاسو کار وکړه پیسې راواله لالي راغلی چې پیسې ولور پیسې او کنه هغه بختور راغلی و راته وی چې شاه لالا مې پیسې غواړي ما وله ورکې دا څه ولې څه چلو شو بختوره نن به دا سزا در کومه چې بیا داسې غلط کارونه ونه کې سالاره بچي دا ځل خو فصل ډېر ښه شوی دی او مور بیبي یو خو باران نه پوه شو او بل شال الله ورسره ډېره زیاته خواري کړې ده ضروری دی چې په هر څه کې تم د شاه خان ذکر وکړي مور بیبي زما لږ دې خوا کار دی زه راځمه خپل کې مې زغې لاړو د دې خوا کار چې دا زغې زه راوباسمه درې غچې شپونکې د تورو غرونو وې خپو کې به مې یو بل له ازغي کاته کشمالې زما په خیال شاه لالا راغو ته داسې ځه او زه به دنه داسې ځمه بختوره جی شاه لالا خبره وره هغه 2 لکه روپۍ څه کړې شاه لالا زما په کار وي بس یو میړې د وړو طریقه دې غلطه وه بختوره نن به تاسو ژوندي پرېنږدم چې دا کشه د دوی نه وباسم وای وای مورې وای مورې کاله وای مورې بیا به کې اواز د بختور نه دی مامورې اواز خو راغلی بس که شاه لالا بس که بختور څه کړي دي چې وایي زه به نن دې پانسي کوم چې دا بې پښتو او کچه کارونه دې وباسم شاهانه چې زه ژوندی یم نو بختور ته څوک پورته هم نشي کتی خو دا راته ووایه چې د څه ګناه کړې ده چې دومره لویه سزا وله ورکې د 2 لکه روپۍ په دوکه زما را کوره راوړي دي تا ته به خپلې 2 لکه روپۍ میلو شي خبره د روپو نه ده مور بیبي خو خبردار که ماته د مور وي زه ستا غوندې د ظالم او د سرکشه مور نشم کیدی راځئ بچو طبیبه په دې دې پوه نه کړم چې ته ما بوزي اخر چړته ویما بختوره چیتخانه بختي را بیدار شو جانانه اوس به که خیري د هندوستان نه هلیکاپټر راځي تا دپاره چې ما کومه دموی ویلې ده یعنی مشکې خوتن هغه به جاز کې را رسېده خیر هلیکاپټر کې په خیر ملمنو ډېر انتظار هم را باندې وکړو قادریه ته او ګلابه زه یو زوړ قرض مې په تاسو پورې و ما وی چې نن پکې دنه لږ وصول کم قادریه ټول عمر دې بې پښتو کار کړی دی چپ شه چیتا څه پښتو دې شروع کړی دی طبیبه زما په خیال د مرګ د یارې ګاډې واډې وایي قسم مې دې په خدای وي کرونه مې خبر شو نو ستا د برخې اسمان بم ستا په دا سر نه سکور کی طبیبه لعنت دې وي ستا په دوستۍ د
دا خو د دوستانې مقدسه رشته بدنامه کا. د چینار ونه درته جوړه نه شي چې بیا دلته په کدوره سره ډوبۍ وشي. بختوره بچی بختوره بچی هر وخت به د بک پکول چې ځان به پانسي کوم بچی ته چې څه وې زه منم تا چې څه ویلي دي ما منلي دي ته خو زما نسبین زوی که نه سترګې وغړو وګوره ستا مور تاله راغلې ده ستا لالا راغلی دی بچی دې په دې عمر کې نور غمونه نشم زغملی بس دی بچی نور غمونه نشم زغملی. پاسه که نه یار چې ناب دې کما نن خو دومره دنګ شوی چې زما درته د سر نه ټوپی وغورځېده وروره. پاسه دا ظلم که هر چا کړی دی که هغه د زمانې فرعون هم وي نو همداسې سزا به ورله ورکوم کوم چې زما مور پر سپین سر باندې ودردوله. لالا شلل وګوره بختور ما نه مرور دی ما سره خبرې نه کوي بختوره تا ویلو که نه چې زه به دې پانسي کوم پانسي دې کوم زړه دې یخ شو نور زما په زخمونو مالګې مه جوړوه سله راغلې هسه یې مور بیبي شالاله د خپل ورور خون نشي کولی دې هر څه کولی شي دا ظالم دی دروغجن دی سالاره زما د ده نه یېرې کېږي ته وایې چې دلته نه لاړ شي وایه ورته روغ شه لاړ شه مخې نه مې وخت به راته وښایي مور بیبي
چې ظالم څوک دی او دروغجن څوک دی. که له بخته ور اصلي قاتل مې ستا په پښو کې پانسي نه کړ نو ستا زوی به نه یم، ستا زوی به نه یم. بختوره بچی زلالا نن د دشمن په کور کې ماتم دی ماتم، ویرونه دي، جلاګانې دي، فریادونه دي او قادرې که خوشحالۍ نه من غټېږي من. حبیبه زما په نننۍ خوشحالۍ کې ستا ډېر لوی کردار دی او نن به زه ستا داسې مېلمستیا کوم چې د ټول عمر ستوماني به دې وباسم. هلکو چېرته محفل ګرم دی که نه؟ مور بیبي تاسو سوي؟ او بچی زما په ژوند کې هر طرف ته غمونه دي. زه خوشحالي لیدل غواړم. مور بیبي زه پوه نه شوم. زه غواړم بچی چې ستا واده زر تر زره وکړم. که څه خوښه دې وي نو وایه. یریږم چې تاسو راته انکار نه کوئ. تعجبي تعالی ستاره خوښي اجازت درکړې دي. د جنې نوم اخله خپلول زما کار دی. زما خو مورې د قادري خور خوښه ده. ډېر ګران سوال دی خو سالاره ما ته پته ده چې د دې سوال جواب په ما د پلوشې مو ډېر سپک راکړي. خو ستا دپاره به تجربې دا تراخم تېر کړي. خو زه دا زهر دا بوټ نشم تېرول تاج بیبي. لکه مې دوستي او خپلوۍ پیغام ته راوړی دی هغه نشي کېدی. ګوره نګینې دې رشتې سره به زموږ د زړونو نه د دښمنۍ داخلي صفا شي. د دښمنۍ خیري په رشتو نه صفا کېږي تاج بیبي. نیت صفا پکار دی نګینې. او بیا زموږ ترمنځ څه دومره لویه دښمني خو نشته. یو څو غلطفهمۍ دي. څه ته چې ته غلطفهمۍ وې پښتانه په هغې سرونه ورکوي. خو پښتانه کور ته راغلي سوالګر خالي جوړې نه لیږي. ما درته ختمه کړه تاج بیبي. په دې جنګ کې به زه ټول زامن بیلم خو دا رشته به ونه شي. نګینې تاج بیبي چې په ژوند کې څه خوښ کړي دي هغې خپل کړي دي. اوس په دې کور کې ستا لور زما د زوی امانت دی او ډېر زر به دننه بوځم. پلوشه به ستا د زوی شي؟ دا ارمان به دې په ارمان پاتې شي. دا تا سړي د یوې پښتنې لوز دی. اوس په ستا لور هم زما د زوی ناوې جوړېږي. داسې په دنیا کې زه سر نه وینم چې زما فیصلې به ماتې کړي. هسې مه وایه چې زه یم په جهان کې پیدا کړ خدای د سر د پاسه سر دی. اور یې څه وشو؟ انکار یې وکړو. انکار یې وکړو؟ ما ته پته وه چې انکار به کوي. خو د هغوی په انکار باندې زه د خپل زوی ارمانونه نشم قربانولی. خو مور بیبي بس
ما دا فیصله وکړه چې زما د کور انګور به پلوشه جوړوي. د هغې د خوښې نه بغیر به زما د زړه ستا ارمان به پوره کېږي سالاره، پوره کېږي به. آخر څنګه مور بیبي؟ کومه خوښه چې په رضا نه خپلېږي هغه به بیا په زور خپلې، په زور. دا بیا چېرته روان؟ د بختور قاتل پسې ګرځم. ګوره ما دا پټ ګزار چا کړی دی؟ داسې کار یو کس نه کړي. کم کار چې په ګڼو کسان وشي نو پټ نشي پاتې کېدی. زه هم د هغې ورځې په انتظار یم چې دا پټ دښمن به خدای پاک ماله کله په لاس راکړي. په دښمنۍ کې بړن نه تنګې، سینه به سړه ساتي. دا ته څه پته ده رڼا؟ کله نو چې بختور مړ شوی دی نو ماله د شپې خوب راځي او نه د ورځې. بس همدا یو ارمان مې دی چې د بختور قاتل ماله خدای پاک په ګوتو راکړي. حوصله مو بېله شاه خان، زه تا سره یم که نه؟ ستا همدا خبرې خو ماله همت او حوصله راکوي. ګنې شاه خان به پخوا خاورې شو. ښه ده زه لاړم. راځه. شالاله تاسو؟ او زه پته نه لګي سالاره چې نن په جون کې په لومبي ځل ستا شالاله ویل په ما پته لګېدل. خو خیر دا جینۍ څوک ده او چېرته یې بوځئ؟ دا پلوشه ده د قادر خان خور او زما مینه. خپل کور ته یې بوځم. پښتانه خپله مینه د شپې په تیاره کې نه، د ورځې په رڼا کې په ډنګ ډونګ په رضا سلا خپل کور ته بوځي. خو کومه مینه چې په رضا نه خپلېږي هغه به بیا په زور خپلې. مینه خو د تندې نوم دی او هغه تنده تنده نه وي کومه چې ماته شي. زما مینه به د پلوشې په خپلولو نور هم زیاتېږي. زه به دا بوځم شالاله، دا به بوځم. خو دا بې پښتو کار دی سالاره او پښتون په دې کار باندې سپک کاري. په مینې او جنګ کې هر څه جایز دی شالاله. زه نن د خپلې مینې دپاره جنګ کوم او زه غواړم چې په دې جنګ کې ته نن ما سره ملاتړ شي. کوم بغاوت ته چې تا د مینې د جنګ نوم ورکړی دی په هغه جنګ کې به زه ستا ملاتړ نه ستا دښمن یم. ته د مینې لپاره جنګېږه، زه به د پښتو لپاره جنګ کوم. پرېږده دا جینۍ، راځه جینۍ ما سره ودرېږه. پرېږده دا جینۍ، پرېږده. یو ورور خو دې مړ کړو، اوس بل هم وژنئ. مور بیبي ته خبرې چې ستا لار کم کار کړی دی؟ او خبر یم او د دې اجازت ما ورکړی دی. د پردي کور عزت په دې طریقه راوستل ډېر بې پښتو او بې لارې کار دی مورې. تا خو هم یوه جینۍ راوستې وه که نه؟ خو هغه یو بې وسه او مظلومه جینۍ وه. د هغې خپلول زما پښتو وه. هغه ستا پښتو وه او دا د سالار مینه ده. خو مور بیبي زه بس شاهانه بس، مونږ خپل ژوند ته پرېږده. ته ولې هر وخت زموږ د خوشحالو میز کې دیوال کېږي؟ داسې وایې مور بیبي، ما خو ټول عمر خپلې خوشحالۍ د خپل کور او د خپل وروڼو لپاره قربان کړي دي.
ما ته ستا د قربانوم پته ده او ستا د مینې خو اوس زموږ مخې له رانه شي. راځه سالاره، راځه بلوشي. माला दा कोमो गुनाहों सजा राखे पाक रबा कि हर नेकी में बदिशी, हर मिना में पेगोशी और हर पुख्तो में तोशी. وای خدایا تو را پورې شو کما ته پته وي چې دا نور زما په مخ د بدنامۍ نوکان راکاږي نو ما پیدا کېدو سره دوی مالې خفه کړې وه. وای پلوشې زهیرې په عذاب شي، تورې خاورې شي. بس مورې بس، ستا د دې جلاګانو اوس هېڅ فایده نشته. موږ خو چا سره د مخ ته لګېدو قابل پاتې نه شو. ما ته خو په دې هر څه کې هم ستا لاس ښکاري مورې، هم ستا لاس ښکاري. وای بچې ما څه کړي دي؟ ما ته څه پته وه چې دا سر خوړلې به داسې کوي. تا ته ښه پته وه مورې، دا د یوې ورځې کار نه دی. نو ته خو خبر وې مورې، او موږ خو ناخبر وو، نو بیا موږ د ولې په تیاره کې ساتلو؟ ما ته څه پته وه بچو چې دا غم لړلې به داسې قدم پورته کوي. بس 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 سالاري چې د بدنامۍ کم گزار باندې په مخ را کړی دی، د هغې جواب خو به زه په خپل قانون کې ورکوم. دا داغ به زه د دشمن په وینو وینځم، په وینو. دشمنانو زما انتظار کوئ، د مرګ په شکل کې به ډېر ژر زه تاسو سره ملاقات کوم. كده شاخه ستا خفګان او غم زما په زړه غنې راکاږي. دا غمونه اوس زما ژوند دی، ته څه نه خفه کېږي. ما ستا مینه کې ارسیر کړي، ته زما مینه کې ارسیر کړه. ستا مینه ډېره خوږه ده، خو زما غم د هېرېدو نه دی. شاخان ته زما په سترګو کې وګوره، څه درته ښکاره شو؟ د مینې جنتونه پکې آباد دي. دا جنتونه ټول ستا دي. رښتیا طبيبه لعنت دې وي ستا په دوستۍ، دا خو د دوستاني مقدسه رشته بدنامه کا. ما माफ कर, माँ माफ कर, चित खान माँ माफ कर. टोकू कि मैं खुदोस बैलू طبيب سره د حال مرض داروشته، خو یقین دی اوسه چې ستا د غم علاج را سره نشته. ستا د غم دومره برکت و چې زه یې په دوزخ کړم، زه یې لیونی کړم. چیت خان ما معاف کړه، معاف وکړه چیت خان. هلکه طبیب خو ځان سره خبرې کوي. طبیبه ای طبیبه! قادر خانه ته؟ او زه تا خو بیا لار غلطه نه کړم. قادرې هر څه کولی شي خو خپل دوستان نشي هېرولی، ځکه درپسې دیزي ته راغلم. قادریا خدای دپاره ما په خپل حال پرېږده یار. طبیبه یو بل ناسورم په وجود لګېدلی دی او د هغې علاج به م راله تکې ته. ستاسو د مرضونو علاج ما سره نشته. شته ولې نشته؟ زمونږ د بدنامۍ دا ناسور به ته ختمېده. سالار او شاه خان په څه طریقه دلته راوغواړه، نور علاج به یې موږ پخپله وکړو. نه نور زه دا ظلمونه نشم کولی.
پردي خونونه زه نور په غاړه نشم اخیستی او که پردی خون نه کې نو شاه خان او سالار به ستا خون ضرور کوي ولې چې د هغې ورور چیت خان هم ستا په مرسته وجلی شوی دی د هر یو خبرې دومره برکت دی چې رو ګودر هم رانه خطا کړو چې زه څه وکړم ما هغه وکړه چې څه درته څه ویل ټیک ده خو ماله به لږ وخت راکوئ او لږ وخت به ضرور درکړو ډېر وخت موږ سره نشته قادرې د دشمن په کور زر تر زر ماتم جوړول غواړي حبیبه موږ به ستا د جواب انتظار ما ته پته ده چې ستا په غوسه کې ما دپاره مینه ده ګورې خدای دې هغه نظمې ختمه کړي کوم چې ستا ذهن کې زما دپاره دي مورې زما د ژوند آخري سلګۍ به تا ته زما د مینې او پښتو ګوۍ درکوي مورې ستا څخه لاندې جنت دی مورې ما د دې جنت لپاره ورونه وساته مورې ما ورونه وساته مورې ډېره بدقسمته مورې چې ټول عمر مې د اصولو او د پښتو په دار تېر کړو یا الله پاکه پروردګاره ته ما له سره راکړې خدایه ته ما له صبر راکړې بیا چېرته روانه شوې کشمالي که راځمه او زه راځمه دا څه نیغ نیغ ګورې خیر خو دی که نه که زه مړه شم نو ما به یادې نه مرې مړې نه مرې زه شابه زر ځه او بیا زر راوړه ولشي بچي ستا په راتلو خو زما د کور تیارې رڼاګانې بدلې شوې زړه مې درته دوا کوي مور بیبي زموږ هم دا دعا ده چې خدای پاک دې ستاسو دا سورې همیشه دپاره په دې کور باندې لري خوشحاله اوسئ بچي زما د لمونځ وخت دی زه ځم چې لمونځ وکړم او د ظالم لورې سمه جادوګر یې ها ما خو وې چې صرف په ما دې جادو کړی دی دا خو مې مور هم ښه په قبضه کې اخیستې ده ها د مینې جادو زړونه ګټي او زړونه ګټل دومره آسان کار نه دی عجیبه لوشي ماوي چې ته به مې مور بیبي په څه طریقه باندې رضا نه کړي چې هغه شاه لالا ته دې کور ته د راتلو اجازت ورکړي مور بیبي مشره ده او ته شاه لالا پسې طریقه باندې رضا کا چې هغه دلته راشي او د مور بیبي نه معافي وغواړي نو باقي کار ته به ما پرېږده واه
و د ظالم لورې دې خبرې ته خو ماړو سوچ نه و کړی دا دې زر تر زر ځم او شاه لالا د لاس نه نیسم او راولم افسوس افسوس دی د دې پیسو او د قادري د یعنې د لاسه ما یو خوږ دوست بېلودو د دې ضمیر بوج به زه سپکومه خامخا به سپکومه زه څه خبر ومه چې د ضمیر د بوج هم بره او برکت وي های های خدایا بیا راغلی طبیبا زمون کار دې ډېر لیټ کو خیر خو دی که نه زه ګورې ستاسو کار نشم کولی ښه زه به شاه خان ته صفا صفا حل ویمه چې بختور ما نه دی مړ کړی تاسو مړ کړی دی تاسو او شاه خان ته تلو ته خو د قادرې نه پرېږدي تا چې دومره لویه فیصله وکړه نو یو ورکوټې غونته کې فیصله قادرې هم کوي چې تا هم دلته تنیا کي خدایا پاکه دا ګناهګار معاف کړي پروردګاره او یا الله دومره ساګانې راله راکړي چې زه د بختور مور له ځانه رسوم او حال ورته ووایم ظالمانو وای 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 زبستی لوري ته ورشه لاړ شه هغه کټوې وګوره دلته سره راغلی او مور بیبي زه ستا دننه یو سوال نه راغلی خپل حیثیت ته وپېژنه بیا مانه سوال کوه زه د خوري وزره یم تاسو نور د رڼاګانو زما د قسمت تیارو د شاه خان ژوند هم په عذاب کړی زما ناشو ګناهونو سزا تاسو شاه خان له مه ورکوئ تاسو یې معاف کړئ شاه خان سرکشه دی زما د حکمونو نه انکاري شوي دی او د ټولو نه لویه دا چې خپل ورور یې وژلی دی کوم شاه خان چې د خپل ورور قاتل پسې لکه د اجل ګرځي قاتل نشي کېدی ما ته د هغه وکالت مه کوه ځه روږه شه دلته نه مور بیبي خیر دی تو یې معاف کړه غلی شه جینۍ زما په کار کې کار مه لره ځه روږه شه زه دلته نه ځم مور بیبي لا به ما نن دلته وژنئ یا به خپله فیصله بدلوئ زما فیصلې نشي بدلېدی جینۍ شاه خان د بختور قاتل دی نه بیبي نه نه بیبي نه نه بیبي بختور شاه خان نه دی وژلی داسې وی نو بیا بختور چا وژلی دی بیبي بختور قادري مړ کړی دی قادري ما د قادري د یاري نه او د 2 لکو روپو د لالچ د وجې نه بختور قادري له بوتلو او هغه یې مړ کړو هغه یې مړ کړو ما معاف کړه بیبي Mama اوس خو به یقین شوي مور بیبي چې شاه خان بې ګناه دی ما ډېر زیاتې کړې دي ما ډېر زیاتې کړې دي پلوشي وشه سالار خان ته اواز کا مونږ به شاه خان پسې هم وځو مور بیبي هغه خوشحاله لا پسې تللی دی
نو بیا راځئ چې مونږ هم ورپسې ځو. دا خو بیرونه راغلل. زما کور ته د راتلو جرأت څنګه وکړو؟ کم جرأت چې ستا زوی په شپه کړی و هغه جرأت زه د ورځې کوم. که زما زامن خبر شو نو په غوښ به درله اور ولګوي. زامن به دې خبر شي خو چې کله زه ستا د عزت جنازه وباسم هلکه دا پلوشه زر تر زره کور ته ورسوئ. دې سره خو به زه کور کې خبرې کوم. دې څه وکړل رڼا بچي؟ تا دې څه وکړل؟ ما معاف کړه. په ژوند باندې خو مې ستا په اړه کې ځای جوړ نه کړو خو په مرګ باندې په بدو کې کو ونستا شاوخوا چې زما په سترګو کې وګورې رڼا بچي رڼا بچي رڼا بچي مجاړه بوډۍ مجاړه لږ یې اوښکې د خپلو زامنو ماتم له مساته. خان لالا پلوشه خو وتښتېده. هغه پرېږده چې ځي. فی الحال زه دا بوډی د عبرت نښه کوم څنګه چې د دې زامنو زمونږ عزت خاورې کړی و همدغسې به د کلي په لارو کوڅو کې اوس زه د دې عزت نیلاموم. عزت شاه لالا که تاسو ما سره لا نړئ نو عزت مو نیلامیږي. ګوره شاه لالا تاسو ما سره لاړ شئ او د مور بیبي نه معافي وغواړئ. مور بیبي زوروره ده او زورور د کمزورو خبرې نه اوري. خیر دی تاسو زموږ دپاره زموږ د خوشحالو دپاره شاه لالا د مور نه معافي وغواړئ که نه. د مور بیبي نه معافي غوښتل زما کمزوري نه ده لویي ده. ستاسو دپاره به زه دام وکړم. شالالا شالالا پلوشې خیر خدای وخت بالکل نشته. لالا مې ستاسو په کور باندې حمله کړې ده.
شیله د کلي لوی واړه خلک راغه خو ستا زامن رانغه ما په خیال د کلي نه وتښتېدل دا جل فرشتې در پسې را روانې دي قادریا ویریږه د خدای د قهر ویریږې وکه فریاد ستا فریاد زما زړه ته کوری زما پښتو پوره شوه که په یوې زنانه ظلم کول ستا پښتو ده د زنانه کړه په داسې پښتو سالاره تی دارونه سنبال کا او زموږ بیبي بس ورتم دا ونه ځه بچې ولس کې قاتل مې ستا پښتو کې پانسي نه کړ نو ستاسو یې به نه یم بیبي ما خپل قسم پوره کړ اوس په ما نه خفه نه یې که نه بچي ما ډېر زیاتې کړي دي تا سره یقین وکړه مور بیبي ستا نه بخیر یو ساعت په مهلکه د قیامت تېر شوی دی مور بیبي ما نور د ځان نه جدا نه کړي ما معاف کړي بچي ما تا سره بې ځایه پښتو کړې ده مې د سره کړې ده موږ د یو منزل دوه لارې ویو مور بیبي موږ دواړو په خپل ځای مینه او پښتو کړې ده مینه ژوند دی او پښتو
پښتو د دغه ژوند اصول دی زما مینې او پښتو دواړو ته سلام شالالا ستا د ژوند ګل چې چېرته رژېدلی دی هلته به د مینې او پښتو سورلي نوي نوي ګلونه ټوکوي مرو به مونږ ټول ملګرو دا زمونږ ایمان دی مینه مو مذهب دی او پښتو زمونږ شان دی د خدای په امان